د مکې مکرمې یوه ډمه وه دی به دا مایلسونه به یې کولو په حجرو کې به ګډېده او خلکو به پیسې چانګلي د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغه ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی دا وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه له بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه له راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه له راغلي وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې او د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه نو یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکړو دا به د ځان سره بوسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره و هغه مکې والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د دریو صحابه کرامو ته اسونه ته وخیجه اسونه ته او شابه هغه ښځه درنه ګورې هغه خط مکې مکرمې ته ونه رسئ هغه خط ترنه مکې ته ونه رسئ دوی او په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ نبی علیه السلام ته وویل په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ بس ښځه په اوښ باندې روانه وه دوی اسونو ته وختل را روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه یې روضه خاخ مقام ته راورسېده ښځه یې هم هلته لاندې کړه چې ویې رسوله بس اسونو نه راکوز شو د اوښ موارې وله ونیو اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه ښځې ته ویې خط راکړه ښځه ویې زما سره خط نشته دی وی خط در سره شته دی خط راکړه اوښ یې ورله ولټو د دې چې کوم سامان و هغه یې تار په تار کو خط د ښځې چې کمې کپړې وي د هغې تالاشي واخېسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه ښځې ما سره څه شی نشته دی علي رضی الله تعالی ته وفرمیل وی زما پیغمبر چې څه وایي هغه رښتیا وایي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه و چې د دې سره خط دی وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي کپړې به درنه وباسم کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ نه دا به درنه وباسم خو دا خط په راکئ موږ ته خط در سره شته دی خو ته ډېر و چې ما سره نشته دی خو زموږ پیغمبر ویل چې دې سره خط یقینا موږ ولټو چېرته شته دی موږ خپل وس وکړو خط نشته دی خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و ستا سره خط موجود دی ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی نو دا کمڅۍ یې داسې اوچته کړه او د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و د سټ سره د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و داسې تعویض غونته یې جوړ کړی دا خط نه دلته یې پټ کړی و چې پټ کړی کمڅۍ ته یې لاس کړه خط یې راویست ور یې ولکړو چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط یې راواغستو نبي علیه الصلاة والسلام له یې راوړو چې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام خط کوله وکړو ته پړاو شو نبی علیه الصلاة والسلام حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی دا صحابي راوغوښتو دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام څه غوسه دي عمر رضی الله تعالی توره خورېستلې د نبي اسلام ته بار بار وایي د الله پاکه پیغمبر ما ته اجازت راکړه د دې منافق دا سر ومه
دغه موږ سره ډېره غټه دوکه وکړله ما ته اجازت راکړه چې دې منافق نه دا سر والوزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راووتو حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دا راته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی هغه ورته د الله پاک پیغمبر زه خپله خبره کوم خو په ما باندې تلوار مه کوئ چې زه خپله خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ نبی اسلام یې ووایي ته څه وایي د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هیڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هیڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبی علیه الصلاة وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه الصلاة والسلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغوی ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تا رښتیا ووایې تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سر ته هم دا منافق دی دا منافق دی نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل یا عمره تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی الله تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واوري د سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې ده صرف هغه خط لیکلی بیا نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه باندې د چړای اراده وکړله چې په مکه باندې حمله وکړي بهرحال بیا ټیم دومره شته دی نه چې زه بیا پکې دا پوره بیان ورسوم دا به پر روانه جو مو بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا د صحابه کرامو سره ملګری شو او په مکه مکرمه باندې حمله کوله نو چې کله په مکه مکرمه باندې حمله کوله 10,000 صحابه کرام ورسره دي او هلته بیا د نبی علیه الصلاة والسلام کم اخلاق مبارکه دي کم اخلاق دي بیا هلته د نبی علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زه دوی په کم حالت باندې د کلي نه ایستلی یم بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زما د لور سره دوی څه کړي وو بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زما د بلال سره دوی څه کړي دي هغه ټول نبی علیه الصلاة والسلام بیا پریښي دي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دي زم تاسو ته هغه خبره کومه چې کوم یوسف علیه السلام خپل ورونو ته کړې وه چې لا تثریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی که تاسو ما سره هر څه کړي ما تاسو څه کړي یئ معاف کړي یئ دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه او نبی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی هغې ځای ته بیا واپس کو د کوم ځای نه چې څه کړی شوی و ایستلی شوی و